السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن دی د جولای 9 تاریخ پرون د اسلام آباد یو عدالت ډېره عجیبه فیصله رااله. فیصله دا ده چې تاسو ته پته ده چې د پاکستان کې د ظلم او د جبر یو نظام روان دی. هر هغه اواز خاموشه کوي کم چې د دې جعلي حکومت جعلي اقداماتو یا د 26وي ترمیم کې د عدلیې چې کم بد حال کړی په دې باندې تنقید کوي چې یاره دا د ملک دپاره نقصان دی نو هغه اوازونه ټول بندي. په دې سلسله کې د NCCIA اداره ده، نیشنل کرایم کنټرول انویسټیګیشن ایجنسی ورته وایي، دا د FIA یو سب برانچ دی. نو هغوی یو درخواست ورکو عدالت ته چې دا 27 یوټیوب چینلې دي دا ملک دشمن ایجنډه کوي نو دوی تاسو بند کړئ. په دې کې 2-3 چینلې داسې دي، یو د مطیع الله جان او یو د حبیب اکرم چې په هغې باندې د جنگ دوران په هندوستان کې پابندي وه، ځکه چې هغوی بهترین موقف پیش کو د پاکستان نو هندوستان کې په پابندي وه. اوس چې د دې فارم 47 حکومت خلاف او د هغوی د سہولتکارو خلاف پروګرام کوي نو دلته هم دشمنان شو. نو دا هغه خلک دی چې کم رښتیا وایي او د رښتیا مرګستیا ډېر کم خلک کوي، ظالم خو ترې ډېر یریږي. نو هغوی درخواست جج صاحب له ورکړی، نو جج صاحب هم د هغې خلکو نه تپوس ونه کو، فوري آرډر جاري کو یوټیوب ته چې تاسو دا چینل په ټوله دنیا کې بند کړئ. اوس د انویسټیګیشن یو طریقه کاري چې FIA څه شکایت نو پکار ده چې د 27 یوټیوبرانو ته نوټس ورکړی وي چې راشئ ستاسو خلاف دا الزامات دي، خپل الزاماتو تصدیق دغه وکړئ، صفایي وکړئ، یعنې بیا به ستاسو خلاف کارروایي وکړو. هېڅ چاته یې نوټس نه دی کړی. بیا په عدالت کې یو طریقه کار دی چې ستا خلاف درخواست راشي نو تا ته به نوټس درکړي چې ته وکیل په ذریعه پیش شه، ستا خلاف دا الزامات دي یا دا FIR دی، ته دې باره کې څه وی. نو جج صاحب هم دا زحمت ونه کو چې هغوی د اغوستی د هغوی موقف یې کړی وي، یا یې ورته ویلي وي چې کم ویډیو کې کم مواد د ملک یا د ریاست خلاف دي چې ستا خلاف کارروایي وکړو، نو دا یې هېڅ هم نه دي کړی. بیا دریم ځای کې یوټیوب هم دغې خلکو ته ایمیل کړي دي چې د پاکستان عدالت فیصله راغلی ده، موږ ستاسو چینلې بندو، تاسو خپل صفایي وکړئ، کنې بیا به له نوټس نه درکوو بندو به. نو ټولو دنیا کې د اظهار رای پابندۍ ډېر تشویشناک دي. د هغې وجه ده چې یوټیوب یو ډېر لوی پلیټفارم دی، هغوی کو دغسې د یو عدالت په فیصله چې بل موقف نه یې اورېدلې یک طرفه فیصله کوي نو دا هم ډېره بدقسمتې خبره ده. ارشد شریف یو ډېر بهترین جرنالیست و، هغه یو پیره ویلي و چې په شیشه کې تا ته خپل شکل ښه ښکاري نو شیشه مه ماتوه، خپل شکل صفا کا. کو چېرې دا اوازونه بندولو نه ښه دا ده چې په دې کمو اقداماتو دا ټوله دنیا تنقید کوي، دغه اقدامات مه کوئ، دا 2 نمبریانې مه کوئ، دا غلط کارونه مه کوئ، د آیین او قانون خلاف ورزي مه کوئ، دغه اقدامات مه کوئ، نو د عوامو د رای احترام وکړئ، نو بیا به خلک تنقید نه کوي. نو دغه 27 چینلو کې ډاکټر محیط پیرزاده دی، مطیع الله جان دی، صدیق جان دی، اسد تور دی، حبیب اکرم غونته بیلنس صحافیم دی او وجاهت سمی خان دی، ډېر چینلې دي. نو څه کېږي نه یو پلیټفارم بند کې بل به را شروع شي، خو دا دوی خپل ځان ښیي چې موږ سره د دوی د رښتیا ویلو جواب نشته او په دې وجه موږ پابندیانې لګو. خو کم ځای کې چې مخالف اوازونه بند شي نو هغه معاشره مړه شي. تاسو ته پته ده دا اوبه چې رواني که نه دا تازي، او دا اوبه چې ته کله په یو ډنډه کې ودرې او بالکل اوبه ترې نه ځي او نه راځي نو څه موده پس دا څښابین شروع کي، دغه اوبه نه د څکوي نه د استعمالي نه ورسره خواته څوک اوسېدي شي. د پاکستان نه هم دغه جوړیږي څښا ډنډه چې مخالف هر آواز بندی نو بیا هغې نه د څښا ډنډې غونته مثال جوړ شي، بینونه ترې شروع شي. الله دې په پاکستان او پاکستانیانو خپل رحم وکړي چې د هر ظالم نه مونږ خدای خلاص کړي، خو پرامن احتجاج د هر سړي حق دی او دا حق استعمالول پکار دي. امید لرم چې ستاسو ویډیو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.